سلامونه ورکړو تازه خبر او ډیر غټ خبر او بد خبر باجوړ کې قبایلی ګرینډ جرګه راغوښتل شوی و د حالاتو د باجوړ د حالاتو په اړه باندې چې پکې د نېشنلیان او د پی ټی آی والا لاګجه شوی د ملګرو مونږ تل ویلي چې سیاسي پارټیانې د خپل شورمنټ لپاره د خپل ځان د خلاصولو لپاره دی کله جرګو ته هم سي د هر میټینګ ته سي چې یو لانجه په دې شوی چې یو به وایي چې ستا پارټۍ والا 3 کسانو تقریر وکړو زما پارټۍ والا 2 کسانو تقریر وکړو یعنې مونږ هم 3 راکړه که نه دا خو د خپل شورمنټ لپاره کله چې عملي اقدام وخت راشي د جنګ د رکاولو وخت راشي نو بیا دی په قسم هم تیریږي دی په قرآن هم تیریږي دی په طلاق هم تیریږي کله چې هم د دې جنګ د مخنیوي لپاره به جرګه کېدله یو لویه جرګه وه هغه د دې هغه وخت کې د دې جرګې څخه وتښتېدل نور دا کومې جرګې د شورمنټ لپاره یا د ولس څخه د ځان د خلاصولو لپاره کوي هغه بیخي تاسو بیخي په هغه باندې پوهه هم او دغه جنګ نه رکاو شوی دی او نه رکاویږي تاسو کتلي وو چې څه جرګې وشي څونه جرګې وشوې څنګه جرګې وشي په کومه طریقه وشوې ټول به ولس په دې خبر وي او په دې پوهه وي موږ دا وایو چې باید د دې سیاست څخه د دې شورمنټ څخه د دې ځان ښودلو څخه ولس تاسو ټول پېژندلي وي د کوم ګوند یې وي د کومې پارټۍ د کوم تنظیم د کومه نظریه دي د کوم سوچ دي د کوم فکر دي دا باندې ولس پوهه دی او ته پېژندلی نو د شورمنټ لپاره یا د خبرو لپاره یا د داسې ځان د تکړه ثابتولو لپاره ته چې هر څومره کوشش وکړي ته بیا هم په ولس کې د هغه سوچ او د هغه فکر چې ته د ډېر په عجیبه منطقي سوچ په منطقي طریقه سره راوړي نو په هغې باندې ولس پوه دی نور ولس په دې قصو باندې نه توګه کېږي نو دغه جرګه هم درته خرابه شوه